باسي څه ډیمانډ میمانډ درته شوی دی او یا څه دمکی ممکی چا درکړله که نه ښه رښتیا ووایه. د نوکرو اپریم کېږي او دام کېږي خو زه په دې پوه یم سرکار ته مې وردنده کوي بیا خو دا خبرې نشم کولی نو البته زه ورته دام به یم زه اپر بلکل اکسپټ کوم خو البته راته روډ کوي روډ راته وکړه بیا اپر اکسپټ کوم هغې اپر ته هغوی نه تیارېږي روډ نه مخکې ما دا خو د خوله بندولي وایم زه ما خپل سوچ زم انسان د انسان څه نشي کولی د هغې وجه دا ده که چېرې کولی شو نو پښتنو به یو بل نه کپړې ویستلې وي. جی بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم. ستاسو ورور ستاسو ملګری سجاد علي اخونزاده ستاسو په درون خدمت کې حاضر دی. د ایکشن کمیټې چیرمن ډاکټر واحد الله صاحب را سره موجود دی. ماشاءالله تاسو ټول پیژنئ ډېر زیات وار لنن سبا د قام خبره کوي د خپل علاقې خبره کوي د خپل چینانو د علاقې پاسماندګي چینانو د هغې خبره کوي چې دا دې ختم شي. یقینا چې داسې ځوانانو دې معاشرې ته ډېر زیات ضرورت دی وای نه جھکنے والا نه بیکنے والا هغه قصه ده. ډاکټر صاحب ماشاءالله اوس هغه پلان بي چې نو هغه شروع کړی دی ځای په ځای د سیاسي خلکو سره ملاویږي او جرګې مرکې کوي بیا به د هغې نه وروستو چې دی بیا یو احتجاج کوي چې څو پورې دا روډ کمپلیټ شوی دی. ډاکټر صاحب لومبی خو دا پروګرام کې هرکلی وایم ستړي مه شئ د ټایم د راکولو یو جهان مننه. ډېره مننه سجاد بھائی وعلیکم السلام ډېر مننه. خاطر ته چې پلان سی باقاعده آغاز شوی دی شروع دی چا سره پکې ملاقاتونه وشو را روان پلان به ستاسو صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. اصل کې سجاد بھائی پلان بي خدا دی چې موږ تک کو کنه مطلب چې هغه دغه د خلکو په بیس باندې موږ وایو چې دې ته زور مې راوشي دې زموږ دا کار وکړي ځکه چې جرګې مرکې خو موږ ډېرې وکړئ هغوی ایون چې نه سره جواب شته نه خبره کوي نه بل څه وي ټایم هم پوره شو 10 ورځې ښوولې وې کار ومو نو خوړ داسې زه بیا اوس رالم په هغې روډ باندې نو زما مین مقصد دا و چې اوس موږ د نور سیاسي خلکو سره میلو شو چې زموږ سره راوځي د چا وخت او زموږ دا غږ چې دی چې دا دوره زور ونسي چې کم از کم باچا دی د دې خلکو د اواز ووري او زموږ سره مرګري شو زموږ دا کار وکړي نو د هغې دپاره پرون زه ایکس ایم پی چې دی قیصر ولی خان صاحب سره میلو شوی وم او د هغه سره مې په ډیټیل باندې خبرې شوي وي هغه دا خبره کوله چې بلکل زموږ چې د ان پي سوره قیادت دی نو موږ ستاسو نه مخکې او تاسو راپسې یې شمنال د روډ دپاره د هغې نه وروستو د انجینیر صاحب سره زموږ فزیکل هم ملاقات شوی دی خو هغه موږ ویډیو نه وه چونکې ریکارډ کړی او دین علاوه موږ ته چې نورې کومې پارټۍ په چغرجي کې دي یا په سنټرل بونیر کې دي یا هغې لیډرشپ دی سنټرل بونیر او چغرجي دواړه چې دي هغوی سره ملاویږو نو په هغې کې جماعت علما اسلام دی پلیاپور مولي صاحب سره سپیشل ابرز مې سره په البته به دغه رابطه شوې ده او کنټیکټ کال مې ورته کړی خو فزیکل میټ اپ یا داسې هغه لپاره ویډیو ریکارډ کول چې دا ټول به موږ کوو هرې پارټۍ له به ځو نو د پرون موږ په دې باندې سټارټ اخیستی دی که خیري په دې بیس نه چې هغه د ان پي دی په دې بیس باندې چې زموږ سره راوځي او زموږ د شمنال د روډ خبرو وکړي نو هرې پارټۍ له به ځو او د دې نه پس په د مسلم لیگ نون سره د هغې نه علاوه د عثمان ګجر ته به بلکل فزیکلی به ورځو انویټیشن لیټر به ورکوو هغه تیارې شوي دي او بیا به موږ ختمي دغه څوره لیډرشپ چې دی دا به موږ کینو یو ځای ته به راټولګۍ کوو راټولیږو به او هغه ځای چې موږ ټاکو نو هغه به ایکشن کمیټۍ زموږ خپل یو ګروپ دی په هغې کې به ډسکس کوو چې څومره ممبر څومره میجارټي وه هغې بیس په بیا کار کوو نو کوشش موږ دا کوو چې بونیر پریس کلب نه موږ خپل پریس ریلیز کوو او هلته خبره وکړو او دا څومره سیاسي پارټۍ چې دي که هره پارټۍ در بونیر د هغې سره زموږ بلکل څه کار نشته خو چې زموږ سره ودرېږي یا به موږ ځان سره هلته کښېنو او موږ به بلکل د سټرایک یو کال ورکوو د هغې نه پس به بیا زموږ اکټیو کمپین په سوشل میډیا شروع کیږي او دغه کمپین چې دی هغه به بیا دغې پارټو والا خپلو ورکرانو ته پخپله کوي او ورځي به ورته هم ویناګانې به ورته هم کوي او یو ورځ به ورته مقرره او هغې ته به روز وو. دا راته ووایه ډاکټر صاحب ډېر خلک دا هم وایي چې ډاکټر صاحب سیاست طرف ته روان دی روان الیکشن بلدیات که وشي جریان وي په هغې کې به دې ایسال دې باره کې به څه ویل غواړئ؟ اصل کې سجاد بھائی الیکشن زه دې ته ګورم زه اصل کې د میډیکل فیلډ سره تړلی سړی یم نو ما یو ورځ په دې دا خبرې اصل کې سیوا کېږي یو ورځ مې په آی سی یو کې ډیوټي کوله یو مریضو د کومه نه لږ راووته او هغه چې ما وکړه په هغه ټایم کې زه لږ هم د هغه خدمت مې کوو او هغه په
په دې پیپر ته کوشي انجی ټیوب نو ما ورته خوراک ورکاو نو هغه چې په ټایم کې خدای ته خپل د سیاواز کړ کنه د شپې 3 بجې وي زه بالکل پوه شوم چې دا به قبلېږي ځکه مې داسې راته اراده نشته چې خلک وایي سیاسي خلکو عزت شته خو زه وایم چې نشته هغې وجه دا ده چې عزت ورله خلک کوي خو چې تا سره میله وشي کله ستان هغه پناه شي اخ که سړی چا سره میله وشي بس چاته کنځلې کوي نو بالخل خو داسې څه اراده نشته که ان کیس زه په دې پوه شوم چې زه کولی شم یا ما سره د فیملی سپورټ شي یا زما سره د نورو خلکو سپورټ شي چې غرضي نو بیا به سپلین کو خو په حال می داسې اراده مې نشته بالکل دا راته مو وایي چې لکه دغه تکلیف چې دی نو یوازې تاسو ته نه درو د پی ټی آی کم ورکران چې دي د پی ټی آی کم خلک چې دی هغو ته هم دی نو هغو په تاسو تنقید کوي د دې څه وجه ده اصل کې سجاد بھائی تنقید یا اختلاف رائے بالکل په دې باندې دغه وي د خلک ایکسپټ کوي تنقید برای اصلاح تنقید برای تنقید نه بالکل د پی ټی آی خلک ته زمونږ رونه دي ایون چې زه بار بار دا خبره کوم زمونږ شمنال کله چې دی نو دا ګوره څه د ملکۍ کلي وي څه د خانۍ کلي وي څه د عزیز ولی کلي وي عزیز ولی کلي مین چې مطلب دا دی چې څومره خلک وي په هغې کور کلي کې نو هغه ټول میډل کلاس وي یا د یو بل سره سیم وي نو په دغه کې یو بل ته دویم زور خول یو بل سره نفرت کول بغض کول حسد کول او بیا ټول که زه خپله خبره وکړم زما فیملی ده او زما د شمنال په کلي کې په هر کور کې زما د تره لور ده زما تندار ده زما پکې ترور ده او ایون زه اوپنلی هر کور ته ورتلی شم ورځم پخترو کې هم ورځم داسې هم ورځم په بیمارۍ کې هم ورځم ایون د دې ټول څیزونو باوجود نو زه خو اټلی دغه څیزونه نه ماین کوم او چې څومره زمونږ د کلي یا د دې درې د پی ټی آی قیادت ته زمونږ رونه دي او موږ به ورسره اوږه په اوږه ولاړ یو ولاړ ورسره هم یو دا ټولې جرګې چې دي دا د هغوی په قیادت کې وشوې او هغوی زمونږ سره خو چونکې هغوی بیا هغه خبره داسې په ډاګه نه شوه کولی ما ته هم ځان بد ښکاري چې زه د شمنال په دره کې لکه شمنال دره ما ته پاتې شوې ده په دې عمر کې زه به یې کومه نه ده پکار مشران پکې شته سیاسي خلک پکې شته خو هغو چونکې نه یې کوله خبره کوله یې نه کوله هر څه وجه چې وه نو بیا مجبوراً موږ دغه سټیپ واخیست او دغه خبره کولو به یې کوو بالکل د خفقان خبرې نه دي چې غلط کار په کوم سړي کې وي نو پکار دی چې موږ ورته وایو د هر مسلمان د هر انسان پر دی ورته وایو بھائی دا کار غلط دی غلط نه دي کول پکار اوس هغه ته په کوم نظر ګوري نو دوه څیزونه زه نشم چینج کولی سجاد بھائی دا یو خو پښتانه اکثر دا وایي چې دا چینج کېږي د خوله بندېږي خو زه دغې په مخالفت کې یم خوله بندېدل شو د یو سړي د یو انسان یا د یو سړي سوچ په دې باندې بل انسان چېرته کار نشي کولی ما مباره کې تاسو څه سوچ کوئ دغه ستاسو خپل سوچ دی نو دا خو دننه کېږي دغه نه کنټرول کېږي نو زه خو دا وایم چې موږ د دې بغض او د حسد نه د نفرت نه د دې څیزونو نه راوځو خپل کار وکړو دا زموږ دره ده چې دا ښکلي شي موږ به ښکلي ښکارو او چې دا داسې پرته نو موږ ټول پرې داسې بد ښکارو او چې اوس خو زموږ شمنال هغه نوم هم دا روډ هم په دې روډ په وجه باندې شمنال هغه نوم هم ووته دا زموږ دپاره د پولیسو بخیره کې خیر نو کچېرې دا نه وي نو شمنال چا پېژندو خو د دې روډ د وجې پېژندو نو دا هم زموږ زه خو یو خوش قسمتي ګڼم یو پازیټیو پوینټ په دې نظر ورته ګورم انشاءالله مسلې به حل شي لګیا کوشش کوو او شاته کېږو خو په یو حالات نه د هغې وجه دا ده چې ستړي شوي یو دا یو 2026 دی ډاکټر صاحب هسې څه ډیمانډ میمانډ درته شوی دی او یا څه دمکي ممکي چا درکړله که نه ښه رښتیا ووایه یاره سجاد بھائی رښتیا خبره خدا ده دمکۍ زما خپل سوچ دا دی زما خپل زه نیچرلی دا نه چې یا به زه بغیرت او یا بل څه د سړي سره په خوښه باندې دوزخ ته ځم په زور جنت نه ځم بالکل نه ځم او د هغې وجه دا ده چې ډیمانډونه کېږي مو او د نوکرو اپر هم کېږي او دا هم کېږي خو زه په دې پوه یم سرکار ته مې وردنده کوي بیا خو دا خبرې نشم کولی نو دا خبرې به کوو او البته زه ورته دا هم ویم زه اپر بالکل ایکسپټ کوم خو البته راته روډ کوي روډ راته وکړه بیا اپر ایکسپټ کوم هغې اپر ته هغوی نه تیارېږي روډ نه مخکې ما دا خو زموږ خوله بندولي او دمکیانې بالکل به سړی ورکوي خو زما بلیف داسې دی چې دوره دغه به نه یو مونږ او کوو خپل هغه دینی خدمات خو دا ده چې د دمکي او د دې څیزونو نه زه به بیخي بلیف نه ساتم
زړو دا ویم نه زه خپل سوچ لرم انسان د انسان څه نشي کولی د هغې وجه دا ده که چېرې کولی شو نو پښتنو به یو بل نه کپړې ویستلې وي دو کې چې سورونه پراته او دا څیزونه پراته دي خو اصل کې دا کار او دا کار دا د خدای په لاس کې دی نو د دې وجې هغه موږ یو بل څه نشو کولی نو هسې دغسې سوپرفیشلي د خولې دمکۍ وي او داسې خو زه بالکل نه ګڼم او که سړی د دمکي راکوي نو روډ دې راته وکړي بیا دې راشي اوږه ورته کته کوم که ډبۍ مرسي دې راسره کوي خو چې زموږ مین مقصد دی چې دا راته وکړي لکه د روډ نه قلار نه چې روډ سو روډ نه خو په یو حالات نه قلارېږم صحیح دی ډاکټر صاحب ډېره مننه ډېره مهرباني قدرمنو کتونکو ډاکټر واحد الله صاحب را سره موجود د ایکشن کمیټې چیرمن دغه ښایسته ښکلې خبرې تاسو اورېدې هیله لرم چې دا خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي د الله په امان